یو د دې ربط او وجه د تسمیه درته ذکر کوم. دواړه یو ځای برابر. ربط او وجه د تسمیه. سورۃ بقره ته ځکه سورۃ بقره وایي چې په دې کې د بقرې واقعه راغلې ده، د غوا واقعه پکې راغلې ده. د بقرې واقعه د الله پاک الوهیت، د الله پاک په الوهیت باندې دلالت کوي او د الله پاک په قدرت کامله باندې دلالت کوي. د تبعی تقاضا په خلاف باندې د واقعا پیښه شوه. تبعی تقاضا خو دا وه چې یو مړی دی او د غوښې په ټوکړه دې ووهلو، پکار دی چې هغه را ژوندی نه شي. او بیا هم الله پاک د تبعی تقاضا په خلاف د غوښې د ټوکړې په وهلو باندې مړی را ژوندی کړو. نو دا د الله په الوهیت او په قدرت کامله باندې عظیم دلیل دی. نو دا الحمدلله سره مناسبت دی. الحمدلله هلته ګوره ذکر د الوهیت راغی او دلته دلیل د الوهیت دی. الحمدلله زمون الله حمد کامله یا ټول افراد د حمد یا ماهیت د حمد خاص تر الله پاک پوری. الته دعوه د الوهیت ده او دلته دلیل د الوهیت راغی. دلیل د الوهیت ګوره دا دی چې د تبعی تقاضا په خلاف باندې د غوښې په یو ټوکړه باندې مړی وهي او هغه را ژوندی کېږي. نو دا د الله په قدرت کامله هم دلیل دی او د الله په الوهیت هم دلیل دی. نو وجه د تسمیه او ربط پکې دواړه راغلي. همدارنګه دا د بقرې واقعه چې ده دا د اجسادو د حشر دپاره یو عظیم دلیل دی. الله پاک به د قیامت په ورځ ټول مړي را ژوندي کړي او دا الله ته ډېر اسانه ده لکه د بني اسرائیلو د بقرې په وجه چې مړی را ژوندی کړو. همدارنګه دا د موسی علیه السلام دپاره یو معجزه هم وه. ګوره خلاصه ده چې دا د بقرې واقعه د الله د توحید دپاره دلیل دی چې په سورت فاتحه کې ذکر شو. سورة فاتحة کی دعوه د توحید وام دلته دلایل د توحید دي. سورة فاتحه کی ذکر د نبوت ده او دلته دلیل د نبوت ده. د موسی علیه السلام نبوت اجمالا په سورة فاتحه کې راغلی کنه. صراط الذین انعمت علیهم د ټولو پیغمبرانو نبوت پکې ذکر شو. نو د موسی علیه السلام نبوت هم پکې اجمالا ذکر شو. نو الته ګوره دعوه د توحید وا دلته دلیل د توحید. صحیح شو؟ الته دعوه د الوهیت دلته دلیل د الوهیت. الته دعوه د نبوت د موسی علیه السلام او دلته دلیل د نبوت د موسی علیه السلام. الته دعوه د قیامت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دعوه د قیامت ده او دلته دلیل د قیامت، دلیل د احیاء الاموات د پر الله پاک ذکر کوي. د مړو د راژوندي کولو د پر د ټولو نه غټ دلیل دا دی چې د موسی علیه السلام په قوم کې یو مړ او د تبعی تقاضا په خلاف د غوا د غوښې په یو ټوکړه باندې ووهلی شو او الله پاک را ژوندی کړو. نو هلته مالک یوم الدین کې دعوه د قیامت ده د احیاء الاموات ده او دلته دلیل د احیاء الاموات ده. وای شو یو ربط دا شو. دویم ربط دا دی چې په دې واقعه کې دې خبرې ته اشاره ده چې د صراط المستقیم تقاضا دا ده چې د خپلو پیغمبرانو خبره به مني بغیر د مطالبې د دلیل نه او بغیر د چون او د چرانه. په سورة فاتحه کې د الله پاک نه مونږ مطالبه وکړه اهدنا الصراط المستقیم. یا الله پاک مونږ ته صراط مستقیم وښایه. دعا مو کړه کنه مونږ ته صراط مستقیم وښایه. په دې صورت کې اوس الله پاک مونږ ته صراط مستقیم داسې ښایي چې بني اسرائیلو د خپل پیغمبر خبره نه منله، د پیغمبر نه مطالبې د دلیل کولې او د پیغمبر سره چون او چرا کوله، مناقشه کوله. صراط مستقیم دا دی چې د پیغمبر خبره به بغیر د مطالبې د دلیل نه مني، بغیر د چون او د چرا نه به مني، د شک په سترګه به ورته نه ګوري، انکار به نه کوي، مطالبه د دلیل به نه کوي، بلکې د زړه په خوله به د محبت په طریقه به مني. نو دلته د صراط مستقیم تفصیل الله پاک کوي. همدارنګه ګوره په دې واقعه کې دې خبرې ته اشاره ده د دې بقرې په واقعه کې چې د ټولو فسادونو جرړه چې ده هغه د دنیا محبت ده. کله چې د دنیا محبت په سړي باندې غالب شي نو بیا د خپلوانو محبتونه هم د انسان د زړه نه وځي. صرف د پیسو محبت او لالچ د ده په زړه کې پاتې کېږي، بیا د پیسو دپاره خپلوان هم دی وژلی شي. بل ربط د دې صورت د ماقبل سره دا ده چې په سورة فاتحه کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر دا دو شیان پکې وروسته ذکر شوي، هدایت او سوره استقامت. او د سورة بقره په شروع کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر دی. هدى للمتقین
په دې کې د هدایت ذکر دی هدى للمتقین. نو ګوره په سورۃ فاتحه کې اهدنا ذکر شو، الته د هدایت ذکر، دلته هدى للمتقین د هدایت ذکر راغی. په سورۃ فاتحه کې د صراط مستقیم ذکر، دلته الله پاک د صراط مستقیم ذکر کوي. د صراط مستقیم ذکر داسې کوي الله پاک په سورۃ بقره کې. خلق تقسیمي درې اقسام ته، بعض خلق داسې دي چې ظاهرا او باطنا په صراط مستقیم باندې وي، دا غوی بیان الله پاک تر اولئک هم المفلحون پوری کوي، تر اولئک هم المفلحون پوری خالص مؤمنان ذکر کوي، دوی په صراط مستقیم باندې دي ظاهرا و باطنا. بیا تر دا دو آیاتو کې ان الذين كفروا سواء عليهم، په دې دو آیاتو کې الله پاک د هغه خلکو ذکر کوي چې ظاهرا هم په صراط مستقیم باندې نه دي او باطنا هم په صراط مستقیم باندې نه دي، ښکارا کافران دي. دا غوی ذکر الله پاک په دو آیاتونو کې کوي. بیا په ورکو کې تر یا ایها الناس اعبدوا پورې الله پاک د درې ډلې ذکر کوي چې ظاهرا وایي چې موږ په صراط مستقیم یو او باطنا په صراط مستقیم باندې نه دي. نو دا هغه ډلې ذکر الله پاک په ورکو کې کوي چې هغه د منافقانو ډله ده. نو ګوره د صراط مستقیم ذکر هم الله پاک په سورۃ بقره کې وکړو او د هدایت ذکر یې وکړو. برابر پوه شو؟ څلورم احتمال پکې عقلی دی، هغه الله پاک نه دی ذکر کړی چې باطنا په صراط مستقیم باندې وي او ظاهرا په صراط مستقیم باندې نه وي. دا نه عقلا ممکنه ده، نه شرعا ممکنه ده، لدې وجه نه دا قسم ذکر نه کړو. نو په سورۃ فاتحه کې د هدایت او د صراط مستقیم ذکر دی او په سورۃ بقره کې د هدایت تفصیل دی هدى للمتقین او د صراط مستقیم تفصیل هم الله پاک کوي. دارنګه ما درته په اول کې ویلو چې سورۃ فاتحه د ټول قران د لپاره اجمال ده. نو سورۃ فاتحه اجمال ده د لپاره د سورۃ بقره. ګوره د سورۃ بقره په ابتدا کې صحیفه د هدایت الله پاک ذکر کړی ده، په سورۃ فاتحه کې هدایت ذکر کړو، د سورۃ بقره په ابتدا کې څه شی ذکر شوی دی؟ صحیفه الهدایت، چې ذالک الکتاب ده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الله پاک فرمایي دا کتاب چې په دې کې شک نشته او دا هدایت د متقین ته. نو د سورۃ بقره په ابتدا کې صحیفه د هدایت الله ذکر کړو. د سورۃ بقره په وسط کې الله پاک د صراط مستقیم ذکر کوي. د سورۃ بقره وسط بالکل نیمه دا آیات کریمه ده، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دا د سورۃ بقره بالکل وسط ده. نو په دې کې الله پاک د صراط مستقیم تفصیل ذکر کوي چې صراط مستقیم په یوم الاخرت او په ملائکه باندې او په انبیاء باندې ایمان ته وایي. ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته. بر او نیکی او صراط مستقیم دغه ده چې په الله دی ایمانی، په اخرنۍ ورځ دی ایمانی او د الله په ملائکه دی ایمانی. دا ایمان صراط مستقیم دی کنه. نو په ابتدا د سورۃ بقره کې الله پاک د صحیفه الهدایت ذکر کوي، په وسط د سورۃ بقره کې الله پاک د سورۃ مستقیم د صراط مستقیم ذکر کوي او په انتها کې فآمن الرسول کې د صراط المستقیم حقیقت الله پاک بیانوي او د ایمان بالغیب کیفیت الله پاک بیانوي. نو د سورۃ بقره په ابتدا کې هدایت ده، په وسط کې صراط مستقیم ده او په اخر کې شابسي د صراط د هدایت او د صراط مستقیم ذکر ده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. غالب په دې په ان شاء الله نو دایره د ما قبل سره شو. سورۃ البقره اول آیات کریمه پکې دا ده چې الف لام میم، دې ته حروف مقطعات وایي ځکه دا د حروف تهجیه په شان باندې جدا جدا لوستل شي. وجه د تسمیه دا ده. په دې کې اقوال د علماو ډیر زیات دي، خو چې ټول بیانو بیزاوی کې خو ان شاء الله چې په دې کې 15 شپږ ورځې درس ده، هغه به تاسو د ذهن نوځي. دا غي خلاصه درته ذکر کوم. درې قول دي د علماو. اول د خلفای راشدینو، د جمهور صحابه او د تابعینو د دوی قول دا چې دا د متشابهات نه دي او د متشابهات په باره کې الله پاک فرمایي وما يعلم تاويله الا الله. د دې په معناګانو بل څوک نه پوهیږي سوا د الله نه. دا په راجح قول دی.
او دویم قول په دې کې د بعض سلفو دی جمهور متکلمین خلیل او سیبوی دا ورسره په دې کې متفق دي. نو دویم قول د دوی دا دی چې د دې معنا معلومه ده دا اسماء د دې سورو دي او کوم مضامین چې په دې سورو کې على التفصیل ذکر شوي دي نو دا مضامین په دې حروف مقطعاتو کې اجمالا ذکر شوي دي. نو دوه قوله کوي یو دا چې دا اسماء د دې سورو دي او د اسمیت سره سره پکې فائدہ دا ده چې دا د دې سورو لپاره اجمال دی. کله کله یو اسم او هغه اجمال د لپاره د دې ما بعدي اجمال د مسمى اسم کله اجمال د مسمى نو دا اسم د دې صورت دی او اجمال د لپاره د دې صورت دی. لکه د بخاری ټول نوم داسې دی صحیح البخاری الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. د بخاری ټول نوم دا دی. ګوره د کتاب د ټول مفصل مضامین اجمال د دې کتاب نوم دی. دا بخاری کې چې څومره احادیث دي وزره احادیث دي په تقریبا د دې وزره احادیث اجمال په دې نوم کې راغلی الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. نو دا اسمم ده او د دې کتاب د لپاره اجمالم ده. نو دا رنګه الف لام میم د دې صورت د لپاره اسمم ده او د دې صورت تفصیلی مضامین چې دي دا اجمالا په الف لام میم کې راغلي دي. نو دا د جمهور سلفو بعض سلفو او د جمهور متکلمینو او د خلیل او د سیبوی قول دی په دې خو او دریم مذهب پکې د زمخشری او د قاضی بیضاوی رحمه الله دی. زمخشری او قاضی بیضاوی دوی وایي چې د حروف مقطعات دا اسماء د حروف تهجیه دي. لکه الف دا اسم د عدد، لام اسم د لد، میم اسم د مد. الف مرکب ده مسمی بسیط ته چې عدد، لام مرکب ده مسمی بسیط ته چې لد، میم مرکب ده مسمی بسیط ته چې مد. نو دا یو حروف مقطعات دي بل حروف تهجیه دي. دا حروف مقطعات اسماء دي او حروف تهجیه دا ورته مسمیات دي. پوه شئ اوس په دې کې حکمت څه ده چې الله پاک د حروف تهجیه او اسماء په اوایلو د سورو کې ذکر کړل. حروف مقطعات ذکر کړل دا اسماء دي او مسمیات ورته حروف تهجیه دي. د دې حروف تهجیه او اسماء دا الله پاک په اوایلو د سورو کې ولې ذکر کړل؟ نو په دې کې اعجاز القرآن ته اشاره ده. الله پاک دنیا ته چیلنج ورکړي چې تاسو د قرآن مقابله وکړئ. اوس په دنیا وایي چې موږ سره مواد نشته چې د قرآن مقابله ور باندې وکړو. الله پاک فرمایي چې د دې مواد د حروف تهجیه دي. دا مواد تاسو سره شته؟ نو چې مواد در سره شته راشي د قرآن مقابله وکړئ. که تاسو وایي چې دا د الله کتاب نه دی، مواد د موادو د وجود سره سره بیا هم د قرآن د مقابلې نه دنیا عاجزه ده، نو دا دلیل د اعجاز دپاره د قرآن دی. دا درې اجمالي قول شو. اول قول چې دا د متشابهات نه دي. دویم قول دا اسماء د دې سورو دي یو او اجمال د دې سورو دي. صحیح. دریم دا حروف مقطعات اسماء د حروف تهجیه دي. دا درې قول شو. علما فرمایي چې دا ټول اقوال په خپل ځای کې صحیح دي، درې واړه صحیح دي. دا دوه قوله چې دا اسماء د دې سورو دي او یا اسماء د حروف تهجیه دي دا د لغت عربی په اعتبار سره صحیح دي. د لغت عربی په اعتبار دا ممکنه ده چې دا اسم د دې صورت شي یا اسم د حروف تهجیه شي. نو دا په اعتبار د لغت عربی سره صحیح قول دی. او دا اولنې قول چې دا متشابهات دي او د دې په معنا یوازې الله پوهیږي، نو دا د ظاهري شریعت په اعتبار سره صحیح قول دی. ظاهري شریعت دا وایي چې دا د متشابهات نه دی. وما يعلم تاويله الا الله. نو هر قول په خپل ځای کې صحیح دی. یو څلورم قول پکې د روح المانی دی. روح المانی ولا وایي وما يعلم تاويله الا الله. د دې حروف مقطعات دا د متشابهات نه دي، د دې په معنا یوازې الله پوهیږي او هغه ورسره وایي چې زما په نيز د دې په معنا اولیاء پوهیږي. نو یو د محدثینو قول دی، بل د محدثینو قول دی. محدثین یعنی ملهمین، چاته چې الله الهامات کوي دا اولیاء دي. نو
نو د محدثینو په نسبت باندې د دې په معنا یوازې الله پوهیږي. او محدثین عالمان د علم الظاهر دي، هغوی وایي د دې په معنا یوازې الله پوهیږي. محدثین یعنی ملهمین اولیاء چې دي دا علما د علم باطن دي، دوی وایي چې الله هم پرې پوهیږي او بعضې اولیاء ته هم الله د دې معنا منکشفه کوي، اولیاء ته هم د دې معنا منکشفه کېدی شي. بهر تقدیر ټول څلور قوله شو پکې. یو قول پکې دا دی چې دا د متشابهاتو نه دي، د دې په معنا یوازې الله پوهیږي. دویم دا چې دا اسماء د دې صورو دي او اجمال د پاره د دې صورو دي. دریم دا چې دا حروف مقطعات اسماء د حروف تهجیه دي. څلورم قول د محدثینو د ملهمینو د روح المانی والا دی. محدثین ملهمین اولیاء هغوی وایي چې الله یې په معنا پوهیږي او بعضې اولیاء ته هم الله پاک معنا منکشفه کوي، لکه پیغمبرانو ته چې تیږې خبرې کوي. نو دا ممکنه ده چې د حروف مقطعات د اولیاء سره په خپله وغږېږي او اولیاء ته وایي چې زما معنا دا ده. دا څلور قوله دي پکې او څلور واړه په خپل ځای کې صحیح دي. دا دوه قوله په اعتبار د لغت عربی سره صحیح دي چې اسماء د صورو دي یا اسماء د حروف تهجیه دي. او دا یو قول په اعتبار د ظاهري شریعت سره صحیح دی چې وما يعلم تاويله الا الله. او دا بل قول په اعتبار د باطن سره د علم باطنی شریعت سره صحیح دی. باطنی شریعت دا وایي چې دا ممکنه ده چې د پیغمبر سره تیږي خبرې کوي، نو د ولی سره دې خبرې وکړي. د حروف مقطعات د اولیاء ته په خپله ژبه ګویا شي چې زموږ معناګانې دغه دي. نو دا څلور قوله شو پکې. نو چې دا څلور قوله شو په دې یو قول باندې اعتراض دی چې وما يعلم تاويله الا الله. دا د اولنی قول په بنا باندې په دې اعتراض راځي چې بیا خو قرآن غیر مفهوم المعنا شو، چې د دې حروف مقطعات په معنا څوک نه پوهېږي، دا د متشابهاتو نه شو. نو بیا خو قرآن غیر مفهوم المعنا شو، نو د قرآن په نزول کې فایده څه ده اوس؟ نو دوی بیا جواب کوي چې د نزول فایده دا په فهم المعنا کې منحصره نه ده، بلکې په ډېرو ځایانو کې نزول د قرآن دا د دې دپاره کېږي چې مقصد پکې فهم المعنا نه وي، بلکې مقصد پکې صرف د مکلفینو نه د ایمان د راوړلو مطالبه وي چې ای مکلفینو تاسو ایمان راوړئ، په دې یقین وکړئ. ایمان راوړل او یقین په دې خبره باندې کول چې دا د الله د طرف نه دي، نو ایمان راوړل او یقین کول پکې مقصود دي. نو همیشه پکې فهم المعنا مقصوده نه وي. په دې خو پوه شو؟ نو دا اعتراض خو په اوله ډله باندې واردېږي، په دې نورو درې واړو مذاهبو خو نه واردېږي، ځکه په نورو درې واړو مذاهبو کې په اول مذهب کې په یو مذهب کې دا اسم د دې صورت دی، نو معنا یې دا صورت دی. په بل مذهب کې دا اسم د پاره د دې حروف تهجیه دي، نو معنا یې مفهومه ده چې هغه حروف تهجیه دي. او د محدثینو په مذهب یعنی د ملهمینو من الله په مذهب مخصوص بندگانو ته الله پاک د دې د معانی او علم ورکړی دی. نو د محدثینو او د محدثینو نزاع لفظي ده. محدثین چې د کوم علم او د کوم ادراک نفي کوي نو هغه د عوامو په اعتبار سره کوي چې عوامو ته الله پاک د دې د معناګانو علم نه دی ورکړی. همدارنګه د علم یقیني نفي کوي، عوامو ته نه دی ورکړی او یقیني علم نه دی ورکړی. دا د محدثینو مذهب دی. د علم ظني او د وجداني نفي د خواصو نه کوي. او محدثین چې کوم دي دا بیا خواصو ته د علم قائل دي، هغه د ظني او د وجداني علم قائل دي. او کته اعتراض وکړي چې محدثین چې کومه معناګانې ذکر کوي، بعضی و معنا ذکر کوي، بعضی بل معنا ذکر کوي، نو دا اختلاف د دوی په دې دلالت کوي چې محدثینو تم الله د دې معناګانې نه دی ورښودلي. ځکه د محدثینو په کې اختلاف دی، څوک یې و معنا ذکر کوي او څوک یې بل. په دې تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا امکان لري چې حروف مقطعات دي په عالم الغیب کې ذو الوجوه وي، د ډېرو معناګانو احتمال دي لري. چاته یو او چاته بل معنا منکشفه شوې ده، لکه چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د دې صور دي، او چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د حروف تهجیه دي، چاته دا معنا منکشفه شوې ده چې دا اسماء د الله دي. بهر تقدیر په عالم الغیب کې دا ذو الوجوه کېدی شي، د ډېرو معناګانو احتمال پکې راتلی شي، او دا ممکنه ده چې الله پاک د هر چاته د یوې معنا انکشاف کړي، د جدا جدا معنا انکشاف یې ورته کړي. دا څلور مذاهب د الله پاک په توفیق درته ما دلته بیان کړل.
د دې نه وروسته اوس بعضې نقطې درته ذکر کوم. په دې حروف تهجیه کې علما یو څو نقطې ذکر کوي. اوله نقطه پکې دا ذکر کوي حروف تهجیه ټول 29 دي. حروف مقطعات الله پاک د 29 سورتونو په ابتدا کې راوړي دي. 29 حروف تهجیه دي د الف نه چې شروع کې تر یا پورې 29 دي او دا په څو سورتونو کې راغلي په 29 دي. دا یو نقطه د بلاغت ته پدې کې. دویمه نقطه د بلاغت پکې دا ده چې ټول 14 حروف مقطعات دي. دا چې تاسو وشمارئ الف لام میم کاف ها یا عین صاد همدارنګه ح میم عین سین قاف ټول 14 دي. نو 14 حروف مقطعات دي چې مکررات نه حذف دي او د 14 سورتونو په ابتدا کې 14 حروف مقطعات دي. 14 حروف مقطعات دي او دا 14 نسبه تقریبي د حروف هجا ولې حروف هجا نه دي نسبه تقریبي 14 پوه شو. نو دویمه نقطه پکې دا ده چې ټول 14 حروف مقطعات دي چې دا نسبه تقریبي د حروف هجا ولې. دریمه نقطه پکې دا ده چې په دې د حروف د ټولو اقسامو نسبه تحقیقیه تقریبي په دې حروف مقطعات کې راغلي دي. ګوره د حروف تقسیم تاسو اورېدلې ده. د حروف اقسام مهموسه دي، مجهوره دي، شدیده دي، رخوه دي، مطبقه دي، منفتحه وغیره د اقسام پکې دي. قاضي بیضاوی د اقسام تفصیلا ذکر کړي دي. د دې ټولو اقسامو نیمایي تقریبي یا تحقیقي په دې حروف مقطعاتو کې الله پاک ذکر کړي دي. نو الف لام میم په دې حکم کې دا څلور مذهب په کې درته ما ذکر کړل. بعض علما په الف لام میم کې داسې وایي چې د الف معنا د الله، د لام معنا د لازم او د میم معنا د مؤمن. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب دا کتاب دی. نو اوس کته وایي چې دا په کوم مذهب دا معنا ده؟ دا خو یو مذهب سره تطبیق نه کوي. تا خو څلور مذهب ذکر کړو او دا د یو مذهب سره تطبیق نه کوي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا معنا نه ده، دا اشارات دي. صوفیه کرام عنوان لګي من باب الاشارات دي. معنا یې وایي اشاره پکې بل شي تم شوي دي. نو دا من باب الاشارات ده، من باب المعانی نه ده. نو الف کې اول ته اشاره ده، معنا نه ده. لام کې لازم ته اشاره ده، میم کې مؤمن ته اشاره ده. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب. دارنګه دا ممکن ده چې الف کې اعلا ته اشاره، لام کې لامع ته اشاره او میم کې ماهی الظلمات ته اشاره. یعنی اعلا لامع فرقیدون کې ماهی الظلمات چې ذالک الکتاب دغه کتاب دی. او دا ممکن ده چې په لفظ د الف کې الله ته اشاره، په لفظ د لام کې لطیف ته اشاره او په لفظ د میم کې مجید ته اشاره. الله لطیف او مجید ده. دا ممکن ده چې په لفظ د الله کې، په لفظ د الف کې الله ته اشاره، په لفظ د لام کې جبريل ته اشاره او په لفظ د میم کې محمد ته اشاره. دا قرآن د الله د طرف نه د جبريل علیه السلام په ذریعه محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل. نورم پکې ډېر توجیهات دي. الف کې احسن ته اشاره ده او لام کې لوقي ته اشاره ده او میم کې مرتفع ته. همداسې پسې ډېر پکې کېدای شي. نو الف لام میم. نو ګوره یو د دې نوم سورته بقره ده او دویم نوم الف لام میم. دا ممکنه ده چې د دې نوم دویم نومي الف لام میم شي. مشهور نومي سورته بقره ده. دا په صحیح حدیث کې راغلی ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. یو ځای اشاره وکړه دا هغه ځای چې په دې کې سوره بقره نازل شوې ده. نو په حدیث کې د دې نوم سوره بقره راغلی. دویم نوم ما درته ویل چې دا الف لام میم ده. دا الف لام میم تحقیق نه درته خلاص کړو. په یو روایت کې د دې سورته ته د بقره د ویلو نه منع راغلی ده. یو روایت کې راځي چې دې ته سوره بقره مو وایي. علما په کې تطبیق کوي. په یو حدیث کې دې ته سوره بقره ویل شو، په بل حدیث کې دې ته د بقره د ویلو نه منع راغله. علما فرمایي چې په ابتدا د اسلام کې دې ته د بقره د ویلو نه منع و، ځکه کافرانو استهزاء کوله. ورسته دا منع منسوخه شو، نو بیا صحابه کرامو به دې ته سوره بقره ویلې. یو بل نوم د دې سورته شته، حضرت خالد ابن معدان هغه به دې ته فسطاط القرآن ویلې. فسطاط القرآن د قرآن خیمه. بعض مشایخ فرمایي فسطاط القرآن د دې وجه نه ورته وایي، د دې سورته عظمت بیانوي. بعض مشایخ
هغه فرمایي چې په دې کې 1000 امرن و 1000 نهین و 1000 خبرن و 15 مثلا. دا دومره عظیم شان صورت ده چې په دې کې زر اوامر دي او په دې کې زر نواهی دي، او په دې کې زر جملې خبري دي او 15 پکې امثال دي. لدی وجنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اتو کالو کې دا صورت دکو، اتو کالو کې دارنګ دي صورت ته سنام القرآن موي، سنام كل شيء اعلاه، سنام د هر شي هغه اعلا د دي شي، نو دې ته سنام القرآن د دې وجنه وي چې دا اعلا حصہ د قران کریم ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه. بعض تفاسیر دلته د بسم الله سره خپل مخصوص تقدیرات لګي، د دې صورت د مضامینو مطابق د بسم الله سره تقدیرات لګي. دا شی وایي بسم الله الذي جعل حیات القلب بذبح البقره التي تسر الناظرين. شروع کوم په نوم د هغه الله پاک باندې جعل حیات القلب چې د زړه ژوند دی په سبب د ذبح د هغه بقره راوستو، تسر الناظرين چې هغه کتونکي خوشالي. الرحمن بارسال الكتاب الذي لا ريب فيه. الله پاک رحمان دی ځکه چې داسې کتاب را لېږلی دی چې لا ریب فیه دی. او الرحیم بجعله هدى للمتقین. نو په دې بسم الله کې د دې صورت اجمالی مضامین راغلل، دا د دې صورت خلاصه شو. ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الله پاک فرمایي ذالک الكتاب څلګه خبر بدر ته پکې وکم او بیا به ان شاء الله د ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین پوره تفصیل د الله پاک په توفیق باندې ثبات وکړو. څلګ اجمالی خبره به وکړو. ذالک الكتاب ذالک اشاره ده او د دې لپاره مشار الیه الكتاب الموعود بقوله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذالک اسم اشاره ده او د دې مشار الیه بعید دلته قرآن تقریب پروت ده. نو علما فرمایي چې د دې مشار الیه بعید ده. د دې مخکې سورۃ مزمل الله پاک نازل کړو. په سورۃ مزمل کې الله پاک د کتاب وعده کړی و چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. موږ په پتا باندې نازل کو درون قول. نو هغه کتاب موعود قولا ثقيلا، هغه موعود هغه ته په ذالک کې اشاره کیږي. ذالک هغه کتاب موعود چې ده الکتاب هغه دغه کتاب ده، هغه تاسو چې ما وعده کړی و هغه دغه کتاب ده. نو هغه کتاب موعود ته اشاره ده چې په سورۃ مزمل کې الله پاک وعده کړی، او یا هغه کتاب موعود ته اشاره ده چې په ژبه د موسی او د عیسی علیه السلام دغه وعده شوی و. موسی علیه السلام وعده د قرآن کړی و او عیسی علیه السلام وعده د قرآن کړی و. نو هغه کتاب موعود په ژبه د موسی او د عیسی علیه السلام الله پاک رسته سورۃ بقره کې فرمایي یستفتحون علی الذین کفروا. اوی په توسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو په خلاف فتح غوښته. نو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن وعده په ژبه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام راغلی و. نو هغه کتاب موعود ته په ذالک الکتاب کې اشاره ده. دریم اشاره پکې د قریب کتاب ته د دریم احتمال پکې دا دی چې دا زمون په مخ کې پروت کم قرآن دی، دې ته پکې اشاره ده. او کته وای چې دا کتاب کو قریب دی او د ذالک د فارم مشار الیه غو بعید، نو په ذالک باندې دی قریب قرآن ته څنګه اشاره وکړو. تاسو په تلخیص کې وایي کنه چې کله قریب ته په ذالک باندې اشاره کیږي هغه بعد رتبی نازلول شي په منزله د بعد حقيقي، نو بیا ورته قریب ته په صيغه د بعید اشاره کیږي. نو دلته بعد رتبی نازل شوی دی په منزله د بعد حقيقي، نو په ذالک باندې ورته اشاره شوی ده. او یا دا وایا چې دی قرآن ته په ذالک کې اشاره ده. ذالک الکتاب خو صيغه د قرب او د بعد قد يتعاقبان، کله بعید ته هذا راځي کله قریب ته ذالک راځي. دا یو د بل په ځای په کلام د عربو کې ډیر استعمالېږي، محل د اعتراض نه دی. او بعض علما فرمایي چې ذالک دا صراط مستقیم ته اشاره ده. ګوره مخکې مونږ د صراط مستقیم او د هدایت سوال وکړو چې الله پاک موږ ته هدایت د صراط مستقیم وکړه. نو الله پاک فرمایي ذالک هغه هدایت او صراط مستقیم چې تاسو غوښته ده الکتابو هغه دغه کتاب ده، دا کوم چې تاسو غوښته ده.
دې کې مې درته دا اجمالی خبره وکړه، ان شاء الله چې بیا به درته وروسته تفصیلي خبره وکړم. خو ذالک الکتاب، ذالک اسم اشاره ده او الکتاب دا د دې لپاره مشار الیه ده. د اسم اشاره نه وروسته چې مشار الیه معرفه باللام راشي نو په دې کې درې ترکیب وي، یا موصوف صفت وي، یا بدل مبدل منه وي، یا معطوف او عطف بیان. نو د ذالک د پر الکتاب یا صفت یا ترنه بدل ده او یا ورته عطف بیان ده. دم کې ریشي چې ذالک مبتدا شي او الکتاب خبر شي. نو دا کتاب چې الله پاک فرمایي لا ریب فیه، په دې کې شک نشته. ذالک کې یو بل اعتراض هم واردېږي چې د ذالک په لفظ باندې محسوس ته اشاره کیږي، او دلته قرآن چې ده دا یا کلام نفسی ده یا کلام لفظی ده. کلام نفسی خو غیر محسوس ده، کلام لفظی هم چې ده غیر محسوس ده. نو په لفظ د ذالک باندې ورته اشاره ولې وشوه؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې کله کله غیر محسوس نازلول شي په منزله د محسوس او په ذالک ورته اشاره کیږي. تاسو په نورو کتابو کې دا وایي غیر محسوس نازلېږي په منزله د محسوس او په ذالک ورته اشاره کیږي. دلته جذر اصم درته ذکر کوم. سلم کې تاسو وایي کنه جذر اصم، نو البته تاسو یو مسله ذکر کړې ده د جذر اصم په تحقیق کې. تاسو داسې وایي سلم کې فهذه رسالة في صناعة الميزان، هذه رسالة في صناعة الميزان. نور پسې څنګه ده؟ سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينفذ ولا يتغير، تعالى عن الجنس والجهات، جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذ التوفيق. أما بعد فهذه رسالة في صناعة الميزان سميتها بسلم العلوم، اللهم اجعله بين المتون كالشمس بين النجوم. دا سه عبارت دې ما په یاد زده کړو، ټول سلم کو سره نه هیر ده. خپل هذه رسالة في صناعة الميزان باندې اعتراض ده چې هذه رسالة ده حکایت ده. هذه رسالة د دې لپاره محکی عنه څوک ده؟ د سبحانه نشورو تر تمته پورې ده محکی عنه ده. نو حکایت او محکی عنه په دې د دوه په مابین کې اتحاد راغلی. ګوره هذه رسالة ده حکایت شو، هذه رسالة ده حکایت شو، محکی عنه څوک شو؟ د سبحانه شروع تر تمته پورې، سبحانه تر تمته پورې هذه رسالة پکشته کنه. نو هذه رسالة محکی عنهم شو، نو حکایتم هذه رسالة شو، محکی عنهم هذه رسالة شو. نو د حکایت او د محکی عنه په مابین کې اتحاد راغلی. دا اعتراض په سلم کې راځي، دا اعتراض دلته په دې کتابو کې راځي. قرآن کریم کې دا اعتراض هم داسې راځي. ان انزلناه فی لیلة القدر، ان انزلناه حکایت ده. الله پاک فرمای ما دا قرآن نازل کړی دی. ان انزلناه دا حکایت ده. محکی عنه څوک دی؟ دا الحمدنا تر والناس پورې، دا الحمدنا تر والناس پورې په دې کې ان انزلناه مشته. نو ان انزلناه حکایت هم دی او ان انزلناه محکی عنه هم دی. دلته هم داسې ده ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب دا حکایت ده. دا کتاب چې په دې کې شک نشته، دا حکایت ده کنه. او د ذالک الکتابنا دا قرآن مراد دی چې د الحمدنا شروع ده تر والناس پورې. د الحمدنا تر والناس پورې دغه آیات هم پکې شته چې ذالک الکتاب لا ریب فیه ده. نو ګوره د حکایت او د محکی عنه په مابین کې اتحاد راغلی. صحیح. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره د قرآن لپاره دوه وجود دي، یو خو هغه کلام نفسی دی، یو د کلام لفظي دی. د کلام لفظي لپاره دوه وجود دي، یو وجود ذهني دی او بل وجود خارجي دی. صحیح. د قرآن لپاره څو وجود دي؟ دوه. نو حکایت دی په اعتبار د یو وجود او محکی عنه دی په اعتبار د بل وجود. دارنګه د قرآن لپاره دوه وجود دي، یو وجود اجمالی بل وجود تفصیلی. نو حکایت دی په اعتبار د یو وجود چې تفصیلی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیه تفصیلی. او محکی عنه ورته ذالک الکتاب له په ضمن د ټول قرآن کې اجمالی. نو حکایت او محکی عنه کې فرق په اعتبار د وجودونو سره راځي. یو وجود ذهنی دی بل وجود خارجي دی. دغه وجود خارجي د ذالک الکتاب لا ریب فیه د حکایت دی. محکی عنه ورته ذالک الکتاب لا ریب فیه دی چې هغه په ضمن د ټول قرآن کې په ذهن کې پروت دی. هغه په اعتبار د وجود ذهنی، دارنګه په اعتبار د وجود تفصیلی حکایت په اعتبار د وجود اجمالی د محکی عنه شو. نو د حکایت او د محکی عنه په مابین کې د غلط غوندي فرق دا کافی دی. نو دې ته د جذر اصم مسله وایي. ذالک الکتاب لا ریب فیه
الله پاک فرمایي دا کتاب چې د لا ریب فيه یعنی لا ریب فی هدایته الى كل مطلوب، شک نشته د په هدایت کې هر مطلوب ته چې هر مطلوب ته رسي. الله پاک فرمایي په دې کتاب کې شک نشته. اوس کته اعتراض وکړي چې په دې کې خو شک شته، اندوان پکې شک کوي، سیکان پکې شک کوي، يهود پکې شک کوي، نصارا پکې شک کوي، او لا ریب فيه وقیزیه ده، نو د دې نه خو معلومیږي چې په دې کې شک نشته. نو تاسو د تلخیص جوابونه درته کوم، نور جوابونه به ان شاء الله چې سبا ته وکړو. د تلخیص جواب دا دی چې ګور الله ریب فيه کله وجود د شی نازلول شي په منزله د عدم د شی لوجد دلایل مزیله او مبتله. مدلته وجود د شک نازل دی په منزله د عدم د شک لوجد دلایل مزیله او مبتله. دلایل مزیله مبتله د شک ډیر زیات دي، لدی وجنه وجود د شک نازل کړو الله پاک په منزله د عدم د شک. او دارنګي دویم جواب دا دی چې لا ریب فيه د دې معنا دا نه ده چې شک پکې نشته، بلکې د دې معنا دا ده چې لوجد دلایل مزیله او مبتله مناسب نه ده چې په قران کې شک وکړي. شک پکې مناسب نه ده، یعنی لا ينبغي ان يرتاب فيه، ځکه دلایل مزیله مبتله د شک پکې ډیر زیات دي. بعض علما پکې دا توجیه کوي چې لا ریب فيه لا ریب فيه للمتقين، لا ریب فيه د فيه د للمتقين پورې تعلق لري. لا ریب قرآن کې شک نشته، للمتقین د متقین د پاره لا ریب للمتقین په حال کون د دې ریب کې کائنا فيه د دې ریب نه حال واقع کیږي. بهر تقدیر دا تفصیل به ان شاء الله چې سبا ته وکړم به دې پرې بس چې ته په کې په دې د فن نه کوي.